السلام علیکم. که تاسو خبر یې یا نه یې خبر، پرون چې کومه دی په پېښور لیډینګ هسپتال کې یو کس و چې هغه خپله بچونګۍ په هغې کې اخیستې وه او د علاج نه کېدو سهولت چې کومه دی هغه نه و، او نو هغې چې کومه دی هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه او د هغې نه پس سهیل اپریدي صاحب هغه بېګا د شپې فوراً چې کومه دی هغه لاړ او د هسپتال اچانکي دوره خبرداری هم نه ورکړی او دوره یې وکړه او لاړ چې څومره مریضانو د هغو ټولو د صحتیابۍ دپاره لاړ، د هغو بیمه کورسۍ له لاړ او د هغو چې کومه دی میلاو شو. نو یقیني دا ډېر یو ښه اقدام دی او ډېر ښه په عوامو کې په زړونو کې ځان نه ځای موندل. نو دا یقیني یو ښه کار دی چې سهیل اپریدي داسې په معمولي خبره چې کومه دی هغه ځان هسپتال ته رسوي، د هغو عیادت کوي او د ځایګي چې کومه دی انتظامیې او د هغې ځایګي چې کومه دی جایزه اخلي. نو دغه شان دا یو ډېر ښه اقدام کړی او په دې موږ ډېر خوشحاله یو. او بل طرف ته که موږ وګورو نو زموږ صوبه چې کومه ده نو بیخي هسې روانه ده چې وړه په کم ریټ کې دي، چیني په کم ریټ کې دي، د ژوند نور ساو سامان په کم ځای کې پراته دي. دغه شان ډېر غریبانان بېوسه او بېچاره پراته دي. دغه شان د بلاشي خلک، تعلیم یافته خلک چې کومه دی هغه بېروزګاره ګرځي، ډګري هولډر دي چې هغه هم داسې ګرځي بېروزګاره دي. هغه وجه دا ده چې کله څوک دلته په دې علاقه کې ټیسټ ورکړي نو دوی ته میرټ چغې وایي، خو میرټ نشته. خو ګلاب شیر به رابسېدلی و خپل ځای به یې مخکې کړی، ګلاب شیر به رابسېدلی خپل وره به یې مخکې کړی، ګلاب شیر به رابسېدلی خپل خوری به یې مخکې کړی. یقین وکړه دونه قابلان هستیانې دي چې د هغوی ښه پوزیشن یې راغلی دي، ښه قابلان دي او د هغوی نه چې کومه دی ګلاب شیر راغلی دی او بس خپل زوی ماما خوری وغیره وغیره ورنن باسل دي. د غریب حق چې کومه د هغې خوړلی دی، چې کوم انسان محنت کړی دی، مشقت یې کړی دی، نو د هغې حق یې خوړلی دی. پکار دی چې په دې صوبې په دې کلک نظر وساتلی شي څو د چا حق ونه خوري. یو سړی ټول عمر محنت کړی هغه قابل دی خو صرف غریب دی، هغې سره تعلق نشته. نو هغه خوا چې دومره محنتونه پیسې لګولي د هغې به زه یو دوکړی سری راشي، دوکړی سری او د ګلاب شیر په دوکان کې به ټول عمر بینګن ټینډۍ خرڅې کړي او هغه به چې کومه دی هغه به راشي او چې بس سکول ته تلو نو د ګلاب شیر زوی به چې کومه دی او د ګلاب شیر دوکان چې کومه دی بس ته بیګ کېښود ولاړ به د هغه خلک دي. او دې خلکو چې کومه دی دا غریبانان چې کوم خلکو محنت کړی په ځان یې شپورځ وکړل او لږې دندې سختې یې کړلي، نو د هغو بیا څوک تپوس بالکل نه کوي. نو زه یم چې دلته کم سے کم په دې علاقه باندې په میرټ باندې کار وکړی شي او چې کوم خلک دي او د خپل حق میلاو شي. په چند ویډیو خبرې وي، تاسو به هم کمنټ وکړئ چې ستاسو رایه څه ده.